عیسی علیہ السلام چې تیر شوی دی نو دا ما پیدا کړی څنګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عیسی علیہ السلام نه وروسته پیدا او د دې په دې منځ کې 550-600 کال فاصله قرآن کریم کې هغه واقعه ورته بیانې چې د پیدایش واقعه څه و او دا بیبي مریم د مور څنګه پیدا او دا د چا لور و نو کتا سلک باندې په غور ورته سوچ وکړي نو حیران بشي دومره خو به حیران ضروري چې په دې کائنات کې سچ کوي الله بل طاقت نشته اس طاقت نشته چې دونه پاڼه مخوځي سچ کوي الله ورته فرمایي چې واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا عزیزان واقعه داسې وشوه چې داسې وخت کې ځوانه شوه او دې ته ډومبنۍ هغه زنانه بیماری وشوه نو دا د خپل کور نه لرې لاړه لرې دې لپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیماری نه لاندې چاته دا پته و د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا دا و چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دې اولم بل کم ټین کې او ولې ولې ما ته انتہائی افسوس وشي انتہائی چې موږ دغه خلکو نوم څنګه یا دا ولې وایي چې دا خلک موږ منو اوس د بیبي مریم تاریخ پته واورئ چې دا څنګه ښځه وه او د بیبي فاطمې تاریخ هم تاسو اورېدلی دی چې دا د پیغمبر لخت جگر وه او د پیغمبر لور د حیا دا عالم د حیا چې وفات کېدن وصیت یې وکړ چې زمړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچته وي زما جنازه به د شپې اوچته وي او بیا به مې جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کړي او څادرې به پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چېرته پردی سړی و اوس د بیبي فاطمې نوم مونږه څنګه اړو او بیبي مریم نوم مونږه څنګه اړو داسې فراډ او دوکه ده زمونږ د طرف نه چې تاسو خلک هم پکې ساتلي بیبي فاطمه داسې وه بیبي مریم داسې وه فلانې داسې بس وای ورې او لاړې او راغې او زه چې دا واورم چې بیبي فاطمه د هغې حیا دا په کار ماته دي داسې که نه چې زه خپل کور کې دا کنټرول که نه هسې د فاطمې نوم او د شیعګانو ته وګوره د بیبي فاطمې نوم چې والي دوی په جړا
مدینه منوره کې جنت البقیع ته دلاله د شیعاګان ولالو دغه بیبي فاطمه قبر ته ولالو جړل او دلته محرم کې صاحب فاطمه او حسن او حسین او زینب او اندرونی حال چې ګورې دا الله سره دې صاحب دا اړړې ګډې چې بس دی او راځي په دې محرم خیال را مونږ او د بیبي فاطمه نوم دلته داخل چې دي کی کوړي په غي بیبي صاحب پار کی کوړي دلته بالا باندې کې پرواز دا دی بیبي صاحب کی کوړي نو مال بیبي دی او د بیبي کی کوړي خالي په خیر د بیبي خدا حیا و چې بیبي عائشه د پیغمبر قبر تلاړه نو مخ به پټو مخ ولې پټه یا خوستا خاوندو کنه ول حضرت عمر ور سره پردې سړی خاف نو داغه د قبر ندم بیبي عائشه ستر نن د غریبانو خدای چې ګوري په دې قبرونو وادیرو اوس هم بوزما اوس که یقین کوي راځي چې موږ په دې رحمان بابا کې او اخون بابا کې شیخ جنید صاحب کې او په دې سید سرکر کې د دې خزوال د دې غریبانو دا سټماري چې دلته ګرځي د مالدارو ترکای اس پی جی پارک اسټیډیم او کيم اسټیډیم کې ګرځي او نامه علي د فاطمه ان بیخ بنیاد باسه د پاکستان د خدای پیړه تبا زغوین چاغه خلکم د قبر نه خدای بار او ورځو چې چا د عمل جوړو دا د دې قابل د غیرت قوم چې دا ذات دی په آزادۍ کې دا وسال جوړ منډي لګېدلې دي سره بس سره سترګه دی و ډنډه دی په لاس کې و مزه عزیزان ورته داو چې حیا نه غیرت شته نه دین شته نه ایمان شته نه مذهب شته ټول کمپلیټ دکانداری ده زه په یو رنگ کې کوم ته په بل رنگ کې کې پیری په بل رنگ کې کوي دکانداری او ګن کپی ده دا اخر قسمه چې درته کړی او انډا د بازار سړی په کې سپیګنی منډلی او خپل اخیټه نه دین شته او نه حیا شته او نه غیرت شته دا د تاسو ته دا اورېدو خبرې نه ورشي کدرو لند جمعې په شپه اصحاب بابا زیارت کوي اصحاب بابا په منځ کې کړي ا د نوم نه لاندې طرف ته خزيزي او پاس طرف ته سړي په منځ کې کړي نو بد غریبو چې دی هغه دا طرف ته دی خپل شوق پورا کوي او د امیران هغه طرف ته غیر پرده ساتي سبق نو عرض میں داو چې بی بی مریم لاړه د لری ځکه فتخذت من دونهم حجاب ځان نه غیر چاپیر پردے تاوکړي چې زه غسل چې ویلم بل جامع واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا الله وی جدا تیار شو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستلو پکم شکل فتمثل لها الى بشرا سویا
فتمثل لها بشرا سويا د یو ځوان الف په شکل جبرائیل می ورغی دې چې څو وخت دی الف ته وکړه چې دا ځوان الف دی وخت کې څوک ولا نو بیبي مریم ورته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وزلميا زب خدای سره تا نه پناه غواړم إن كنت تقيا کته خسره او تقوادار نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامنه جنې ما زمانه یو طرف اوس بزوان لګ ته جنې د سیول اني اعوذ بالرحمن پاکستان کې دا یو ها مبارک واستعوذ ببي مريم ایمان إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا کدا خدای نه یریږي نو زما مخې نه بلریږي جبريل ورته قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وببي إنما أنا رسول ربك زستاد خدای د طرف نه یو قاصد را لګلې شوم ستا خدای را لګلې صدقه لأهب لك غلاما زكيا دل را لګلې چې تعالی یو زوی وبخ او ځوان جنې پیغله جنې هغه ته وای چې دل راغلې چې تاسو یو زوی و اړیان رښتا په ولګي قالت رب اني زما زوی وسنګ زما زوی وسنګ لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا د سړی لاسم ما ته نه دی لګېدلی زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي زلمی ورته بیا چې قال كذلك قال ربك هو علي هين خبر داسې ده چې ستا واده نه لري ته بدکارم نه خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي دینه نه زوی پیدا کول ما ته ناواده کړي دینه نه زوی پیدا کول ما ته او صد پاره پیدا کول دا پیدا کوم ولنجعله آية للناس وكان امرا مقضيا دې د پاره د ځواني جنین هلک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نخه دنیا ته وخه خلق توخم چې د اسلام رب دوی پیدا کړی وکانا امرا مقضیا بیبي خپکیږه ما دا فیصله شوه چې ستا بچي بکی علماء لیکي چې په دې ګریوان کې
یا پخلا یا پسپیکمو کې ورته پوکیو چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مكانا قصيا چې پوکې ورته وکړو فورا دا حامله د عیسی علیہ السلام روح د دې پخله کې پوکواله فحملتها نو دا حامله فانتبذت به مكانا قصيا او د دې حمل د شرم د وجه لا دا بس عزیزان لس میاشتې پس ورته درګزې ولګي د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه چې درګزې ولګي نو الله هغه قسم چې دې ته دردونه شروع شول بیا څو اسه د دې بیبي مریم دا شان چې چته نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوان عزیزان د عیسی علیه السلام بیان تاسو په مخ کې دا هغه لفظ په ضمن کې دی چې دا الله معنا دا حیران کن هر یو کار ته چې ته ګورې نو عقل به دې حیرانېږي چې خدای داسې عقل به هلته کار نه کوي د عیسی علیه السلام د مور تفصیلی واقعه تاسو واورئ بیا د عیسی علیہ السلام د پیدائش بیان 13 جمعه باندې ماستا سو په مخ کې عرض اوس نن دا بات ده چې د عیسی علیہ السلام پیدا شوه کوم دی او بیا د آغاز د نبوت په سویم کال باندې کړي او بیا د 100 کالو په عمر کې د اسمانونو ته تللی دا یو بات عزیزانو د بیت المقدس سره یو 100 میله فاصله کې بیت اللحم ورتوي یو کله د عیسی علیہ السلام پیدائش کې په هغه کلی کې شوه بیا د لویدون بعد د 10 کالو په عمر کې دته انجیل ورکړي د قران کریم نه بغیر څومره صحیفه او کتابونه چې دي هغه تدریجا نه دي نازل هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړي نو عیسی علیہ السلام آغاز د نبوت چې په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړي او قوم ته خطاب وکړو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح
په یو आवाज نسوارا قوم چې دې دا ټول خلاف چې دا عزیزان اوس په یو ټکی ته خیال کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې وشو نو په دې ټکی شوی